बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड की तاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو د آزاد کشمیر قانونساز اسمبلی لپاره 13 ورځ انتخابات ترسره شو. د آزاد کشمیر سره د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې هم دغه انتخابات لپاره پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی. پیښور کې هم 3 پولینګ سټیشن دغه انتخابات لپاره جوړ شوی چې 2 حلقې وي. د غینه امیدوارانو پای کې هم ایسا واغستله. دغه انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د 15 نشستونو سره زیات سنگل لارجست پارټي جوړه شوې ده. هغې سره 11 سیټونه چې کوم دي نو هغه پیپلز پارټۍ ترلاسه کړي دي او د نون لیګ په حصه کې 6 سیټونه راغلي دي. که دغه شان 13 انتخابات خبرو وکړو نو پای کې نون لیګ 11 نشستونه ترلاسه کړي وو. دغه شانې چې څنګه انتخابات وشي او اپوزیشن جماعتونه همیشه لپاره دغه یو الزام لګوي چې دانلي شوې ده او دغه میچ چې کوم دغه فیکس اوس هم د اپوزیشن جماعتونو لخوا دغه میچ فیکس او دغه شانې د دانلي الزامات چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلي دي. پی ټي آی چې کومې وعدې کړي وي آیا دغه وعدې به هغې پوره کړي او که نه، او دغه شانې چې کوم توقعاتو آیا دغه توقعاتو باندې به هغې پوره اتراو شي. په دې باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي سید عادل شاه صاحب چې د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما دي، شفیق افریدي صاحب چې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي دي، او شاهد حمید صاحب چې سینیر صحافي دي. پرې ټول ارسز باندې هغې نظر دی. تاسو درې ته پروګرام کې هرکلی وایم. تھینک یو. ټول ناول لازم عادل شاه صاحب طرف ته. عادل شاه صاحب پیپلز پارټي پوزیشن که موږ وکتو 2009 کې خو به ښه و، ځکه چې هلته دلته د هغې حکومت 2015 کې بیا د هغې نشستونه چې کوم نو هغه صرف 3 خو اوس 11 نشستونه تاسو واغستل. بیا هم دغه بلاول بټو زرداري صاحب نور لخوا دغه خبر مخ راغله چې دانلي شوې ده. تاسو نه ګڼئ چې دغه 11 سیټونه په دغه حالاتو کې چې هلته ټول عمر په دغه 2 که ګلګت دی او که آزاد کشمیر دی ویل کېږي چې هلته په فیډرل کې چا حکومت نو هلته زیاتتر د هغې دغه 11 سیټونه تاسو نه ګڼئ چې کافي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب تاسو او تاسو د چینل مشرق ټي وي انتهایی مشکور یم چې ډېر اهم موضوع باندې تاسو موږ دعوت راکړو. ارشاد چونکې آزاد کشمیر الیکشن همیشه که تاسو کتلی وي کله چې مرکز کې د چا حکومت راغلی دی نو آزاد کشمیر کې د هغې حکومت جوړ شوی دی. او بل دا چې لکه دې ځل زمونږ ټول څومره پاکستان دی، آزاد کشمیر دی، ګلګت بلتستان دی، څومره چې زمونږ د ملک ایسي دي دا څومره عوام چې دي هغه ټول اویر دي د پی ټي آی کارکردګۍ نه. ولې چې ګراني ښه ډېره ده، مهنګائی شوه، ګیس نشته، بجلی نشته، پیټرول قیمت آسمان کې دی، اوړه شول، چینی شول، لکه هر یو څیز. او کرپشن هم پکې ښه ټیک ټاک انوالو دی. دې اوسه پورې سم ډیلیور نه کړل او هغه نه پس بیا د دې حکومت په آزاد کشمیر کې جوړیږي نو د هغې وجه دا ده چې کلیر کټ دانلي شوې ده. پیپلز پارټي دانلي جی زه راځم نمبر 1 ګنډاپور صاحب له چې کوم باقاعده مظاهره کې احتجاج هم ریکارډ کړ دغه خلاف چې هغه کوم نازیب الفاظ استعمال کړ د اپوزیشن لیډرانو خلاف، زموږ د ذوالفقار علي بټو شهید خلاف، د مریم نواز بیبي خلاف. نو دا کم از کم سیاست چې کوم دی دا یو ډېر ښه اخلاق اداره کې دننه چې کېږي نو ډېره ښه وي. بیا الیکشن کمیشن هغه د ګلګت بلتستان نه بهر کړ. بیا چې کوم ځان ته وایي چې زه ډېر د مدینې ریاست دعویدار یم، هغه بیا ځان سره په هلیکاپټر کې ګرځوي او بیا الیکشن مهم کې هغه د الیکشن کمیشن د بې دخلۍ نه باوجود هغه چې کوم د ځان سره په سټیج ګرځوي او سپیچز کوي بار بار. نو دا خو کلیر کټ وایلیشن دی. بل تاسو که کتلی وي نو دی یو د ګورنمنټ سروینټ یو افسر هغه 1 ارب روپۍ ډیل کړی و چې را زه به تاسو له پرایم منسټر جوړوم. نو هغه څه شو، هغې منم بیا یو ادارې ډېر غټ سټینډ واخیسته، هغې فارغ کړ، هغې کې یو ټرانزیکشن هم شوی و چې کوم بیا هغه ډسپوز شو. نو داسې وه چې لکه دا ټول د دانلي ایسي دي که نه جي. بل تاسو کتل که د عمران خان صاحب تللی و او 11 حلقو هغه یو ځای یو جلسه کړې وه باغ کې. نو هلته که تاسو هغه کتلی و هغه پبلک ګیدرینګ کتلی و نو هغه ډېر زیات کم و، بجای د اپوزیشن چې څومره ګیدرینګ شوي دي که د پیپلز پارټۍ دي او که د نون دي او که د نورو پارټو دي نو هغه ښه ټیک ټاک شوي دي. مونږ به ټول همیشه ټولو ملګرو ټولو خلکو به ټي وي تاسو به ټولو کتو. نو دانلي هم دې ته وایي دا خو کلیر کټ سیز دی چې را اوس د کشمیري عوام خو به خپل حق رایې دهي ښه استعمال کړی وي، خو زما خیال دی چې تر څو پورې د حکومت په مسلط شو نو الله دې ورته خیر کړي. مونږ خو زموږ قوم خو دلته جاړي لګیا دی. صحیح دی. شفیق صاحب انتخاباتو کې تاسو پی ټي آی ته چې کوم نو ښه کامیابي ترلاسه شوه، 15 نشستونه بهرحال د غریب په دې حالاتو کې چې هر څیز ګران دی هم ذکر وکړو او د هغې باوجود 15 خو بیا اپوزیشن جماعتونه دا خبر کوي چې دا میچ چې کوم
دا فکس او دیو په کې لا دیو عرب ډیل خبره هم وکړه. ارشاد صاحب ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ ته موقع راکړئ او په دومره یو اهم پروګرام کې مونږ شریک شو. څنګه چې مونږ ملګري خبره وکړه چې یاره 11 سیټونه دوی ګټي هلته داندلي نه ده شوي او چې کوم ځای کې دوی سیټ ویلي بیا هلته کې د پولینګ د ریزلټ نه مخکې دوی بیا شور جوړ کړی وي چې یاره دلته داندلي وشوه او دا الیکشن هایجیک شو. ګوره جي داس خبره ده چې هغه وخت تیر شو چې کله به خلکو په الیکشن وخت کې د کرپشن پیسه را بار کړه او په هغې به جلسې جلوسونه غټ غټ وکړل او خلکو به د هغه شور مطابق دوی هغه د هغه وخت کې داندلي به هم که کېده نو دومره یعنی هر یو شی ایکسپوز نه و. نن سبا خو سوشل میډیا ده، میډیا دومره لکه هر ځای معلومات اوس اخیستل کیږي او واچ کیږي، انټرنیشنل میډیا ابزرور راځي الیکشن ابزرو کیږي. نو زما لکه دا غدی چې لکه دوی کم ځای کې الیکشن وګټي هغې ځای کې داندلي نه ده شوي او دا ګوره چې دا کم تحریک انصاف حکومت تاسو هم خبره وکړه چې ګرانیم د هغې باوجود خلکو دومره اعتماد وکړو. ګوره ګراني که دا هغه انټرنیشنلی یو وبا وه یا یو حالات داسې وو او چې کم ایکس ګورنمنټس پالیسیز وو هغوی چې کم لون اخیستی و نو هغه خو تاسو ټولو ته نن سبا خلک ایجوکیټډ دي او ایجوکیټ دي او اویر دي او بیا که زه دوی ته وایم د دوی د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې د مونږ پرایم منسټر کم سپیچز دي هغه خلک دومره ایجوکیټ کړل په هر یو شي باندې پوه کړل چې هغه اوس د زمونږ د سیکنډ یو کنټري کېدای شي چې د امریکې غوندې په پالیسیز بیس باندې ووټ پول کوي لکه چیرې د دې پی ټي آی څه پالیسیز دي په هیومن ډیولپمنٹ باندې دوی څومره خبرې کوي یا لکه اوس د مونږ د احساس پروګرامز چې کم لکه د نور داسې پروګرامونه دا پروګرام روان دی ستاسو په کشمیر هغې ته اوس هغه خلکو د دې وجې نه ووټ ورکړو چې هلته به مونږ د احساس پروګرام وړو هلته کې به مونږ په هیومن ډیولپمنٹ باندې دغه پالیسیز به هلته هم امپلیمنټ کیږي لکه څنګه دلته کې وشو خو دا یې ولید ګوره که په کې پي کې مونږ 2 سیټونه دي او الیکشن کیږي او هغه پی ټي آی ګټي هغې وجه څه ده یو پی ټي آی ګټلی لکه یو پی ټي آی ګټلی هغې وجه دا ده چې د کې پی پالیسیز لکه هغې چې کوم اچیومنټ دي د دې حالاتو باوجود چې وبا هم ده او لکه ډېر ټول انټرنیشنلی ډېر سخت حالات دي نو د دې باوجود چې هغوی کوم ووټ ورکړی دی دا په پالیسي باندې دی که دوی سره اوس ګوره د لیډرشپ یو ما ته لکه دوی د په خفه کېږي ما یو خلا ښکاري لکه دوی په کار دي چې نظرثاني وکړي چې دوی عوامو ته کم ګوره الیکشن خو صرف دا نه دی چې ته په جلسه کې لکه د دوی لیډرشپ باندې چې تنقید وشو نو هغه دوی ټولو ډېر زیات په دغه سره واغستو چې یاره امین ګنډاپور چې دي زموږ لیډرشپ باره کې کم الفاظ استعمال کړل په هغه دوی احتجاج ریکارډ دوی د ډېر اهم ادارو چې هغې د وجې نه موږ تاسو ټول محفوظ یو دا ملک محفوظ دی په دومره سخت انټرنیشنل حالاتو کې زموږ چې کم اسټیبلیشمنټ سیکورټي ادارې دي دوی خو هغه هم پرې نه خوې دې باندې لکه چې دا کمې خبرې دوی کوي ملک دشمن عناصرو ته په تقویت ملاویږي هغوی په خوشحالیږي نو امین ګنډاپور خو یو شخصیت باندې خبرې وکړې هغه خو دومره یو اهم اداره یو دومره لکه د سټیټ چې هغه ډېر یو امپورټنټ دغه د پیلر دي هغوی باندې دومره بد نه دی ویلي نو اما دا خیال دی چې عوام تیر وختونو کې شفیق صاحب تاسو خبره کوئ همدا خبره که په تیر وختونو کې موږ د عمران خان صاحب سپیچز وګورو که زمونږ ستاسو چې فیډرل کې کم د داخلي وزارت چې چا سره دی که د هغه سپیچز موږ وګورو دغه شان د عدلیې په حوالې سره زمونږ د افواج پاکستان په حوالې سره د هغې هم هغه کم سوچ چې و د هغې کم سټیټمنټس و هغه ډېر بدل نه و بهرحال دا چې څوک هم په اپوزیشن کې وي هغه دا دغه کوي خو په دې حالاتو کې چې کم اوس دوی دا خبره کوي چې تاسو ته صرف پالیسي وایي چې زمونږ نی پالیسي ښه ده او خلک دغه یونیورسټي ډېر عجیبه غوندې خبره ګوره جي خلک هم نه خوشحاله وي ټول لکه ګوره جي خبره دا ده چې ته لکه عوام خو اوس ما درته وویل چې اوس دور داسې دی چې هغه
یو خو اویر دي اویرنس دا دی چې هر سړي سره موبایل دی او هر خبرې نه کتانه اوس هډلاینز لاړ شي تیر شي خو تب بیا وروستو چې کله فارغ شي تب بیا مغه کتای شي تب سره بیا مغه فیسیلیټي شته دی چې ته د کشمیر الیکشن باره کې د کے پی یا د فیډرل گورنمنٹ پالیسیز په فارغ وخت کې بیا ته ووینې نو مطلب مې دا دی چې اوس عوام چې دی هغه په لکه داسې په صرف په نارو او په دغه باندې او زه خو که ګوره که د کرپشن خبره وکړو کرپشن دوه راځو تاسو پوینټ کلیر شو جی تاسو پوینټ کلیر شاهد امیر صاحب دوی خو یو خبره وکړه چې کوم زموږ پالیسی ده هغه پالیسی له وجې نه موږ ته چې څنګه زموږ دلته خلک خوشحاله دي په صوبه کې په ټول ملک کې زموږ خوشحاله دي نو هغه دغه وکړو د آزاد کشمیر خلکو هم هغې ته وکتل موږ دغه شو خو بل طرف ته که موږ وګورو تاسو هم بار بار په دې پروګرامونو کې موږ ذکر هم کړی دی چې ګلګت بلتستان شو آزاد کشمیر شو دلته هلته دغه چا حکومت راځي چې کوم په فیډرل کې دغه وي هلته چې کوم هغه نظریاتي سیاست دی هغه بیا چېرته لاړو ولې او وجه څه ده چې بس ټول خلک هم دغه فیډرل پسې زیات ځي ډېره مهرباني ارشاد صاحب اول خو دا چې دا د نظریې خبرې د انګل خبرې ګورنمنټ ته همیشه دا ښکاري چې ګلاس نیم ډک دی اپوزیشن ته همیشه داسې ښکاري چې ګلاس نیم خالي دی یا تش دی نو خو د انګل خبره دی ګورنمنٹ چې کله هم ورته کامیابي ملاویږي یا ګټه ملاویږي نو هغه هم دا وایي چې دا زما د پالیسیانو په وجه او د اپوزیشن پرابلم دی چې هغه همیشه تکه یو خبره کوي چې چونکې پاور ټول ګورنمنٹ سره نو هغه دا خبره کوي چې داندي وشو یا پکې مسله وشو سو پورې چې د ګلګت او د آزاد کشمیر ګلګت بلتستان یا د آزاد کشمیر خبره نه تاسو خبرې چې الته همیش د پاره عموما چې کوم دی مونږ ګورو چې د هغه پارټي ګورنمنټ جوړېږي چې د چا اسلام آباد کې ګورنمنټ فیډرل ګورنمنټ دا اوس پالیسیانو خبره کوو نو آیا د 2000 د تیر کم الیکشن شوی نو لیگ پکې ګټلو نو بیا هغه ټایم د نو لیگ پالیسیانو ټیکو یا هغه نه مکه پیپلز پارټي الته ګټلو ګورنمنټ جوړ کړو دغه پالیسیان دا زما په خیال د پالیسیانو خبره نه دا همیش د پاره همداسې یو اډجسټمنټ کیږي یا د هغه کم ووټران دي دا هو داسې یو ذهن جوړي چې یاره د هغه پارټي ته ووټ ورکړي چې کم سنټر کې هغه د پاور کې دی چې د هغې مسلې حل شي دا هو ته سنټر ته د هغې نه څه میلاویږي ګوره الټیمیټلی کم فندونه دی کم معاملات دی خو د سنټر نه ځي که نه جي ټول خو ظاهري خبره دی دا چیف سیکرټري او آی جي پي چې کوم دی د هغې تقرري چې کوم دی هم فیډرل ګورنمنټ کې شکیل قادر صاحب دلته نه تللی دی که نه چیف سیکرټري شوی دی که نه دلته ایډیشنل و دلته اے سی ایس او هلته لاړو چیف سیکرټري شو نو دا ګورنمنټ کوي نو ظاهري خبره دی هغه فندونه بجټ هغې دپاره کم الوکیشن وي ایجکې دپاره الوکیشن وي ستاسو فیډرل ګورنمنټ کې نو هغه بیا چونکې د آزاد کشمیر شو یا د جی بي شو د هغې یو سټیټس بدل دی لکه اوس هم بدل دی تاسو ته په یاد چې د جی بي ته د صوبه ډکلیر کولو کوشش شوی و د پیپلز پارټي ګورنمنټ کې هم دا یو سوچ موجود و او د ګورنمنټ کې هم دغه خبره وشو بیا د آزاد کشمیر خبره هم وشو خو هغه پاسیبل نه دی د کشمیري چې کوم خلک دی کشمیریان یا د هغو لیډرشپ چې کوم دی د هغو اړخ نه ډېر پکې هغه رالو چې دا زموږ خو یو بیل سټیټس دی ځکه تاسو وګورئ چې ګلګت بلتستان خو چونکې هلته خو مخکې پروینشل ګورنمنټ هم نه و دا اوس پکې وزیر اعلی هغه وشو دغه پیپلز پارټي ګورنمنټ چې کله وشو هغه ټایم نه او چې کوم تاسو ته به یاد چې هغه فرست ایور چې کوم گورنر او هغه فیمیل شمع خالد نومو د هغې نو د آزاد کشمیر خو صورتحال دا چې هلته پرایم منسټر دی مینز هغه یو سټیټ دی اوس هم پوره یو سټیټ دی نو ځکه هلته پرایم منسټر دی خو ظاهري خبره دی د هغه سټیټس بدل دی سبا چېرې د کشمیر پرابلم حل کیږي د پاکستان او د انډیا ترمنځ نو برکف دا ایریا چې کوم دی تر هلته نه تاسو شروع شي وادي نه او جموں او سرینګر او بیا دلته راشي تاسو د ګلګت بلتستان دا پوره ایریا چې کوم دی د هغې سره تړلی دی نو دا فیصله به کیږي د غونډ علاقې به کیږي په ظاهر خو نه ښکاري ځکه چې 370 ختم شو هغه انډیا د هغې سټیټس بدل کړو خو چې کیږي د غونډې علاقې به کیږي خو چې نه کیږي تو سو پورې چې زما سوچ دی یا زه د باندې نظر لرم نو زه ماته دا ښکاري چې څنګه انډیا دغه ایشو ختم کړو الټیمیټلی دا ایشو پاکستان کې هم به ختمیږي او دا پنځم صوبه به ډکلیر کیږي آزاد کشمیر چې کوم دی او جی بي چې کوم دی دا به شپږم صوبه به وي دا الټیمیټلی به دا کیږي او چې کوم ایریا چاینا سره دا به ځي چاینا سره زما په خیال زموږ سره 38% دی
आई थिंक सो 53% غالبا انډیا سره دی او چاینا سره کم دی 17 دی 18% دی نو دغه صورتحال دی خدای یو انډرسټوډ خبره دی چې آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې همیش د پاره د هغه پارټي ګورنمنت جوړیږي چې کم هغه پالیسیانو چې کوم ترکمه د پالیسیانو خبره ده یس دیر ار سرټن پالیسیز چې کوم لکه د هوام سره هغه د فرندلی دی پیپل فرندلی پالیسیز لکه دلته تاسو سو ګوري د هیلث کارت چې کوم دی مشلس دی یقینا دا غي فائدہ ټول خلکو چتی د بجټ کې تاسو ته یاد چې تیمور صاحب چې کله سپیچ ډیلیور کړو هغه کې یو کسان کارت هغه اعلان کړی دی چې دا غي فائدہ به هغه لا شو شوی نه دی خو بار کې فا بکیږي د کال راشن کارت ټیک شو جی ایجوکیشن کارت دا پالیسیان نشته د کې خو هیڅ دوره نشته او دغه پالیسیان اوس نور صوبې چې کوم دی فدرل ګورنمنت چې کوم دی هغه کاپی کوي لګیا دی او اساس پروګرام یې کړي ډېر خلکو ته د فایده خوشته ظاهري خبره ده نو تاسو ته هم دا خبر وکړو چې د آزاد کشمیر خلک فدرل ګورنمنت ته ګوري چې الته دا نه خبره چې کوم د اپوزیشن وکړو زه خالی په دې یو خبره کول غواړم چې اوس پیپلز پارټي ته د پیپلز پارټي یو لسټونو غټلو دا الټیمیټلی 10 به ځکه چې زما په خیال د کې یو کس چې کوم د 2 سټونو غټلې دي نو دا چې کوم اسمبلی ته بکله چې هغه یو سیټ به وکټ کوي نو دا به 10 هغه وشي نو بار کې 10 یا 11 بار کې نو لیک شپږه خسته دي نو یا پیپلز پارټي دا سوچ لري چې کم سټونو چې نون لیگ غټلې دي پاغم دانلی شوی دي آیا نون لیگ دا سوچ لري چې کم سټونو پیپلز پارټي غټلې دي لکه پی ټی آی خو پری دي کنه یو وخت کوي خو چې کم سټونه پیپلز پارټي یو له سټونه غټلې پاغم دانلی شوی دي او پی ټی آی بدا دا کوي چې دا کم 11 اور 4 او پی ټی آی دا غړي چې آیا دا 17 او 2 چې کم یو مسلم کانفرنس والا دی یو زما په خپل بل دی نو هغه پاغم دانلی شوی دی نو دا خو یو کوېشن خوشته عادل شاه صاحب ډیر ښکلی کوېشن شاهد حمید صاحب اوچت کو چې کم شل سیټونه چې کم دي یا 19 یو باندې الیکشن لا فیصله چې کوم نه هغه نه دا شوی نو لسټونه چې کوم دي نو هغه پی ټی آی والا بیا دا خبره کوي چې او بل یو دوی دا خبره وکړي زمون کم پالیسیانی دي احساس پروګرام دوی یاد کو راشن کارت یاد کو کسان کارت دا شان نور چې پی ټی آی د ګورنمنت کم دلته د غریه په فدرل کې دي وای چې دا غي پالیسیانو نتیجه ده چې دا غشاني په اول په جی بی کې او اوس چې کوم دي په آزاد کشمیر کې موږ ته دا منډیټ ملاو ارشاد چې څنګه دانله خبره تاسو کوي نو دانله حواله سره آلریډي د یو ټارګټ بل دا چې کوم 2021-25 جولای باندې الیکشن شو آزاد کشمیر کې دا ریپیټډلی دا غي سیم ټریلر او چې کوم 2018 جنرال الیکشن پاکستان کې او بل دی خو د سیم کول شو چې ټول بیا خسته وي خو هر ځای کې خو د دومره زیات اغم نشول څه خو په پریدي او څه ګیون ټیک بکی خو حکومت خپل دانلې سره جوړ کو 25 سیټونه واخستل حکومت به جوړ شي په داندلی زدا الیکشن کې به حکومت جوړ شي ټیک شو جی بل کله پیپلز پارټي نه بالکل مونږ نه دا خو جی هغه شوی دی پری پول ریګینګ دی او مکمل داندلی شوی دی مونږ اړو منو او موږ د الیکشن کمیشن کې باقاعده خان د پسټیج باندې ځان سره یو منیسټر کې نه ولې دی هغه منیسټر ته الیکشن کمیشن و چې ته دی علاقې نه وځه دا ته دانلی وایي کنه نه چې دا ټول یار ټپی والا شي څنګه چې نور الیکشن زجیر اعظم کنه ته ثبوتونه راځي او بیا خو د الیکشن کمیشن هم ارشاد صاحب عمره منیسټر چې کوم دی هغه په لایو چلیدو په سوشل میډیا او په ټي وي باندې چې کیش پیسې ورکولې تاسو به کتلې وي الیکشن دوران کې علي امین ګنڈاپور جی ټیک شو د 5000 روپو بندلو هغه ورک په الیکشن کې یو دا شو به فایرینګ کو به سپیچ کو به بار بیا هغه نه پس الیکشن کمیشن په دې اکشن واخیستو چې دا دیوزي د ګلګت بلتستان نه التبا ډیر حالات ورته خراب شي نو هغه نه باوجود بیا چې کوم دین هغه فایرینګ کوي او هغه بیا تاسو رنګ خبره کوي نو تاسو پرونه کتل د بدحال یو حلقه کې خو دزه مشوي الله موږ هغه سره تعزیت هم کو الله دې بخي خو لکه مقصد دا چې لکه دا خو کلیر کټ داندې د کنه بل د آرمي والا کس ز کولو وېما چې هغه 1 ارب روپۍ اخلي ټیک شو یو هغه ډیسپوز کلیئر کیږي خلکو ته هغه بیا فارغي او بل سره پیراولون دا هغه خو پرایم منسٹر ور جوړو کنه دا خو د هفته لسو زمخ کې دا ټول ټریلرز عوامو قتل دا کلیر کټ ریګینګ د کلیر کټ داندلی دا نور داندلی څنګه وی بل الریډي عمران خان سے وای چې مشینری ټول داغه مشینری ټول استاوا تا آی بی والا سمره چې سټاف دی دا په ټي وي کې بار راتل زموږ اپوزیشن سمره چې پارټیز دی هغه ټول لیډرز دا کلیر کنډم کلچر التا آی بی والا خپل ډیوټي کوي لګیا دي نو دیس از کلیر کټ داندی صحیح بل
بل تاسو کوم خبره کول دا غواله کوم احساس پروګرام نه راشه بالکل جی او زه ما خو تاسو ته ویلي دي خبره ده چې ګور اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي هغه په یو سیس کې لګ د بوخل نه کار اخلي هغه اختلاف بره اختلاف هغه نه په کار ځنی سيزونه چې کم خدي څنګه شاهد امیر صاحب وي چې دا سيزونه دي بالکل شاهد امیر صاحب هم د ګورنمنت کریټیک دی مطلب ډیر سيزونه باندې دا سی به وي چې دا خپل یو نظر دی چې دا غي ته وي چې او دا سیز تا غلط دی نو به ته غلط وي تاسو جی کوم سیز ټیک وي نو په اپوزیشن هم لګ دا سینه غټول په کار دی ویل په کار چې دا سیز هغه سینه اپوزیشن او حکومت هم په کار دی خاص طور سره پرایم منسٹر ته چې هغه د سینه غټه کې د فهمي د امیر زکور کې ناستو جی ډی اے ټول پارټي الاینس پارټي ناستو په سین کې او یو ورته وی پارلیمنټریان چې دا بنظیر انکم سپورټ پروګرام بدل کا ویو سے بدلوم بدل کړي به کنه خو اوس هم هغه بنظیر انکم سپورټ پروګرام دی سینه لګ غټه زموږ غټه ده او هغه پروګرام زموږ بنظیر انکم سپورټ پروګرام ته دی احساس نو ورکی خدا زموږ مین د خويندو ته معلوم ده چې دا پروګرام وو د چا د شهید محترمه بنظیر بوټو پروګرام 2007 کې هغه چې کله پاکستان ته راتله دا داغي منشور کړو د الیکشن او عملی شکل ول زموږ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ورک او پاکستان پیپلز پارټي ورک بلکې خو کار دی کې عزت تاسو بل خبره کومه دی خوجي چې په کنټینر درېږي یا په سټیج یا څنګه زما د ایم پی ایس ورور شفیق خان شیرا د پرایم منسٹر سپیچز نو بالکل دا سپیچز هم ډېر غور سره ورو ما خو تاسو تیر پروګرام کې ویلو چې په دې سپیچز هم دوکه کې نور ګراوند کې سنشتا دا غي سپیچز د خلک نوري تشه خبرې دي دی خو سم خوځي کارونه ټول غلط دي که تاسو چینو ته وګورئ که تاسو پېټرول ته وګورئ 25 ارب روپی ما لاس پروګرام کې تاسو لري چې په پېټرول کې کرپشن شوی دی هغه کو سفایي او نب انکوایري روانه ده او چا کړی دی اوم د دې پی ټی آی کس کړی دی چې کوم اډوایزر یا چې کوم د دې بیوروکریټس دي اوم دې کې نه ولې دي کنه جی چینو ته وګورئ د غوړو ته وګورئ دغه شانتي ګیس ته وګورئ دغه شانت بجلی ته وګورئ بجلی نشته زموږ خلک زموږ مین زموږ خو سړی وبار مته زموږ مین د خويندې زنانه چې کوم دی خو په کور کې ډېر دومره زیات تکلیف کوي او دی جی بجلی مطلب دا چې لکه اوس نشته حالانکه 12000 میگا واټ زداوي ما چې اپوزیشن نون لیگ په دې سیستم کې چولې دا یو ښه کار کړی دی خو بجلی څه شو بجلی خو نشته بل زمونږ بجلی دا زمونږ ګیس د پروډکشن مونږ یو زمونږ صوبې پروډکشن کوي دوی وی چې زمونږ سره بجلی کمې نشته خو دا چې کم لاینز دي لاین لاسز هم دا غلا ده کنه جی نور خو نشته لاین لاسز صرف غلا ده نور خو نشته بل دا چې د کپدې کې تاسو ګورئ نو دا زمونږ پروډکشن دی په مونږ په 2-3 روپۍ یونټ جوړیږي او په مونږ په 32 روپۍ خرڅي او شته دیم نه نو دا ټول دا ناکام پالیسیان دي نو کدی چرته ښه کار کړی چې بیا ورته زووي د شفیق صاحب تاسو وایي دا زمونږ پالیسیان دي چې دا غي د وجه موږ ته د جی بي نه پس په آزاد کشمیر کې دا ملو شو او دی چې دا اساس کوم دا ټولي پالیسیان چې کوم دي نو هغه ناکام دي د ګرانۍ خبره دوی کوي د بجلی خبره کوي د ګیس روټینګ خبره کوي او د بجلی روټینګ خبره کوم وګورو نو زمونږ صوبه چې کوم نو هغه ډیره بجلی پیدا کوي شاید امیر سره نو تاسو کوم چې هغه دی باندې هغه خپل دا وکي تاسو لږ دا وایي چې دا بجلی زمونږ صوبه پیدا کوي ډیره پیدا کوي موږ ته ملاویږي مګرانه بیا شته ولې نه سو وجوهات دي چې دا بجلی موږ ته نشته او خلکو ته نن ډیر زیات مشکلات دي که تاسو وایي چې دا زموږ پالیسیان دي په دې پالیسیان موږ خلکو ووټ راکوي خو بیا بل طرف ته ولس چې کوم دی نو هغه د مهنګای او د مهنګای نه زیات د بجلی د ګرانۍ د وجې نه اوس چې کوم دی ډیر زیات په مشکلاتو کې دي ګوره ارشاد صاحب ما که د سپیچ خبره وکړه سپیچ صرف دا سپیچ سره ظاهریږي چې موږ د لیډر په کم سمت یا د ترجیحات څه دي لکه اوورال د ملک باره کې د علاقې باره کې ګوره په اقوام متحده کې پرایم منسٹر صاحب یو سپیچ کړی دی جی او تاسو ته په د پاست هسټري کې به داسې بولډنس او داسې یو وکالت د کشمیریانو چا نوي کړی لکه هغه چې هغه سپیچ کې کړی دی او هغه یونایټډ نیشن ته دا ریمایند کړه چې یاره ستاسو هغه ریزولوشنز چې دوی ته پکې اختیار ورکړی شوی په کار دی چې په هغې عمل وشي او که بیا عمل ونه شي نو بیا به څه کېږي هغه یې ورته یو سکیچ واضحه کړو نو دا یو خودداره لیډر کولی شي نو که انټرنیشنلی مونږ وګورو نن چې په کشمیر کې کشمیر خو که په هغې غاړې کشمیر دی او که دی خو آزاد کشمیر دی دا ټول ورونه دي دا یو بل په دُک درد کې څنګه چې ټول پاکستان وي چې دا زمونږ شارک دی دغسې هغوی یو بل سره ډېر ریلیټډ خلک دي صحیح که مونږ د مقبوضه کشمیر باره کې پرایم منسټر کم وکالت کړی دی او کومې خبرې کړي دي دا الیکشن دا ټول شیونه راجمع کېږي تا باندې خلک بیا اعتماد کوي الیکشن کې ووټ اچول ځکه ارشاد صاحب له ووټ ورکوم زما اعتماد دی چې زما د ایسټس به دی یو چوکیدار وي زما د ملک د سوورنټي به دی دغه وي نو سپیچز خو خامخا ډیپینډ کوي
بیا کراشو مونږ ګرانې ته یا بجلی مسلې ته به راشو. ګوره بجلی مسله چې دا ګورنمنټ لګیا دی، کله چې پی ټی آی ګورنمنټ راتلو دا سرکولر ډیټ چې دی یو ځل اسحاقدار یکمشت ادایګي وکړه. ولې وکړه؟ چې کم جنریټرز دي دغه والا پرایویټ چې کم سپانسرز دي د ترمل جنریټر هغه جی ټولو تعلق د دغه پارټو سره و. هغوی ته په یک مش باندې سرکولر ډیټ کلیر کړو. خو سرکولر ډیټ اوس بیا چې کله پی ټی آی ګورنمنټ راتلو 2000 ته ورسېدو. دا ولې ورسېدو؟ دا هغه پالیسیز دي چې دوی کیک بیکس اغستل، لکه اوس ګوره رینټل پاور کې په رینټل پاور کې چې کم پاور پرچیز اګریمنټ شوي دي هغه تاسو پړاو کړي دي. پکار دی چې په دې شیانو ډیبیټ وشي چې یاره هغه پاور پرچیز اګریمنټ چې دی یو رینټل والا څه شوی دی په 35 روپۍ یونټ ته بجلی په کم لیول اخلي. یو غریب ملک دا به ته په 100 روپۍ خرڅوي، بیا عوامو له 35 روپۍ یونټ باندې پرچیز کړی دی. بیا هغوی سب پالیسیز دا جوړ کړي دي چې تاسو ته به مونږ آیل سپلای مونږ درکوو، فرنس آیل. بیا هغې کې ګوره لکه اوس هغه آی پی پیز چې دي د ګورنمنټ کېنول و هغه چې کوم لوپ هولز هغه کم هغه په هغې کې د کرپشن هغه دغه وه اقدامات روان دي. په څومره ټیم کې به د بجلی دا مسله حل شي؟ ګوره د بجلی مسله که نه یخني راشي په خپله اټومیټیکلی یو په لانګ ټرم باندې مونډا ډیم باندې کار شروع دی. 800 میگا واٹ بجلی بھی جنریٹ کیږي. دیا مر باشا ډیم 4000 یعنی 2 میگا واٹ بجلی د ټولو نه سسته ترین بجلی به جوړیږي. دا بجلی موږ ته بیا ارزانه شي. دې سره به بجلی ټیرف چې دی هغه خو الریډي نیپر د کوي اکارډینګ ټو چې کم څومره ته براشي چې یو غریب سړی ته عام ولس چې کم دی هغه به څومره فایده وشي؟ هغه ته یونټ په څومره هغې ته به جي دومره فایده وشي چې کومه مونږ ترمل جنریشن دی فرض کرو زمونږ هاف کیپیسټي ترمل ته لاړه شي او هاف کیپیسټي مونږ هایډرو ته راشو. نو دا به بیا دواړه قیمتونه میکس شي او بیا به د دې ایوریج راوځي میکس انرژي ټیرف به راوځي چې میکس انرژي کم ټیرف د دې نه راوځي دا به د 2218 چې کم سبسیډیز مونږ اوس پے کوو آی پی پیز ته دا به ریډیوس شي را به شي د ګورنمنټ به بیا چې کم دا سرکولر ډیټ ته او ایکسټرا کم بجټ خرچ کیږي. دا لانګ ټرم منصوبه رستاسو څومره ټیم کې ودا کی دا به څومره ټیم کې لانګ ټرم منصوبه رستاسو؟ ګوره چې کومګ لکه دا وایو کنه دا چې سابقه ګورنمنټ په دې باندې کار نه کولو هغې وجه دا وه چې دا په 4-5 سال کې نه مکملیږي. لکه دا په یو ټینیور کې نه کېږي. نو په یو ټینیور کې چې نه کېدل دوی د عوامو توجه حاصلولو دپاره رینټلز وکړل او هغه الریډي تاسو ته پته ده چې هغې باندې بیا جسټس سابقه چې کوم و اوس په شارټ ټرم باندې حکومت لګیا دی. لکه یو خو آی پی پیز کېنول هغوی چې کم هغه خپل یو دغه قایمه کړې وه یو هغې نه لکه واړول. بله دا ده چې اوس لکه زمونږ سیسټم چې دی په یا 30 سال کې ستا د پېښور یا زه به خپل قبایلي ضلع خپله حلقه به واخلم ځکه زه یو بطور منتخب نماینده خپله حلقه ریپرزینټ کولی شم چې د هغې باره کې خبره وکړم. زما د حلقې سیسټم چې دی هغه 200 نه بلکې 400% اوورلوډ و. کتا سره بجلی وایم تا مخکې عوامو ته نشو ورکولی. اوس زما په حلقه کې 2 ګریډونو منظوري شوي ده. موږ چې کم اوورلوډډ فیډرې وې هغه بایفرکیشن باندې کار روان دی. په اوورال مرج ډسټرکټ کې د کې پی ګورنمنټ فنډډ سکیمونه دي چې تقریبا 75 فیډرو باندې کار روان دی. نو دا په دې شارټ ټرم کې سیسټم نه کول لکه داسې څه خبره نشته دی چې لکه تاسو د عوامو نه بېخبر نه یې. بهرحال ګڼ کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو چې واپس راشو نو همدغه چې کوم د کشمیر الیکشن دی او دغه د مهنګایي حوالې سره پکې هم خبره تر شوه. په دې باندې به خبره جاري ساتو خو اخلو وړه شانت دمه موږ سره. د مینه پاسې یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. شاهد حمید صاحب یو خو موجوده حکومت چې کوم دی نو هغه کریډ اخلي څنګه چې دوی هم خبره وکړه شفیق صاحب چې موږ پالیسیان یاسې دي چې د هغې د وجې نه زموږ د کشمیر خلک چې کوم دي نو هغه زموږ حمایت وکړو موږ ته یو منډیټ میلاو شو. بل طرف د اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو هغه یو په غټه سطح میده بلیم لګوي چې کشمیر چې کوم دی
کاغه زموږ د لاس نه اوس ووتو بلکې هغې دا وایي چې دا د دې پی ټي آی د لاس نه ووتو. په دې دا ټول تاسو په کم نظر باندې ګورئ په دې کې د پی ټي آی څومره کردار دی او اپوزیشن چې کوم الزام په دوی باندې لګوي په دې کې څومره دغه دی. بل د بجلۍ خبره دوی وکړه چې د بجلي موږ ته میلاویږي زموږ سره شته ډېره ده خو بیا هم زموږ لوډ شیډینګ چې کوم دی زموږ صوبه بجلي ډېره پیدا کوي اوس نور ډیمونه هم جوړیږي خو بیا اخر موږ ته بجلي ولې نه میلاویږي موږ ته لوډ شیډینګ ولې دی حال یې بیا ستاسو په خیال سره ګورئ تاسو دوه درې خبرې وکړې یو تاسو د پی ټي آی خبره وکړو چې د پی ټي آی وایي چې موږ ته د خپل د پالیسیانو په وجه هغه میلاو شوی دی. هغه ما مخکې هم تاسو ته ویلو چې دا جی بي شو یا کشمیر خلک چې کم شو ووټران چې کم شو دی کوشش دا چې دا هغه پارټۍ ته ووټ ورکړي چې د چا اسلام آباد کی ګورنمنت دی چې دې ته فایده وشي. ټیک شو څنګه چې پیپلز پارټۍ ته میلاو شو ووټ څنګه چې نون لیگ ته میلاو شو دی ځل پی ټي آی ته میلاو شو ځکه چې د فیډرل ګورنمنت د پی ټي آی دی نو هغه ظاهري خبره دی هلته نه سپورټ بیا پنجاب چې کوم دی ریلیټډ دی پنجاب دو درې اړخ نه چې کوم دی کشمیر سره میلاو دی زموږ د کې پی دلته هم د پی ټي آی ګورنمنت دی نو ډیفینیټلی یو د هغې اثرات دي. د پی ټي آی خو مطلب دا دی چې د پالیسیانو خبرو کو نه خو بیا تیر هغه چې موږ وګورو په پاکستان کې وګورو نو دا چې کوم زموږ صوبې دي نورې چې کوم بای الیکشن شوي دی هغې کې هم بیا بکار ده چې پی ټي آی هر الیکشن به ګټلی و که نه خو ټول الیکشنز خو پی ټي آی نه دی ګټلی. ګراني خو شته دې کې خو هېڅ دوارې نشته ګراني خو شته هر سړی ګراني د لاسه تنګ دی هر سړي ته مسله شته پرابلم شته دې کې هېڅ دوارې نشته او دوی وایي چې راتلو والا هغې کې به حالات ښه شي دا ګراني به کم شي هغه به شي خو دې وکړي چې داسې وشي خو تاسو ښه خبرې چې ګراني نه کمیږي ګراني چې یو ځل وشي بیا هغه څیزونه هغه ریټونه چې کوم دی هغه شانتې واپس نه راځي. دویمه خبره چې کوم تاسو وکړو د اپوزیشن ګوره جي زه دا ګڼم چې د اپوزیشن چې اوس کومې چغې وایي که نه دا چې څه اپوزیشن سره وشو او څه چې مخکې به کېږي چې کوم مخکې ماته ښکاري چې چېرې لوکل ګورنمنټ الیکشنز کېږي او بیا 2023 کې جنرال الیکشنز کېږي اپوزیشن خپل د ناتفاقۍ په وجه چې کوم دی وال خوري دلته هم دغه وشو لکه مریم نواز چې کوم دی هغه خالي د عمران خان خلاف خو کمپین ونه چلولو که نه د بلاول خلاف هم کمپین وچلولو که نه بلاول چې کوم دی خالي د خان صاحب خلاف خو کمپین ونه چلولو هغه د مریم خلاف هم وچلولو او بیا نون لیگ او پیپلز پارټۍ څومره ډرټي هغه ایکسچینج وشو هغو کې ورډز ټیک شو هغه ټولو ته یاد دی او اوس هم چې کوم پوزیشن روان دی تاسو خبرې نن موږ د نننۍ خبره کوو جے یو آی او اے این پی یو بل سره کم هغه کوي لګیا دی لکه انتها ته تللی دی پرون مولانا صاحب چې کوم سپیچ وکړو وزیرستان کې مکین کې دا بیا مې افتخار بیګا هغې جواب ورکړو نن چې کوم دی جی آی مرکزي ترجمان جواب ورکړو بیا چې کوم دی زاید خان جواب رالو نو هغه یو مسلسل سلسله روان دی یو بل نه ښه جامع کوزي د هغې ټول فایده انډایرکټلی حکومت ته پی ټي آی ته ځي زه ګوره جي ما چونکې ګوره جي ما 97 الیکشن کور کړی دی ما 2002 الیکشن کور کړی دی ما 2008 الیکشن کور کړی دی 13 والا مې کور کړی دی 18 والا مې کور کړی دی نو زما لکه دی منځ کې سینټ انتخابات هم ډېر راغلي خو مې کړی دی ورسره چې کوم لوکل باډیز هغه هم کور کړی دی پریزیډنشل الیکشنز هم مې کور کړی دی خو زه تاسو ته دا وایم چې کله الیکشن راشي هر پارټۍ چې کوم دی هغه ګراوند ریالټیز چې کوم دی هغې ته نه ګوري لکه هر پارټي دا غړي مثلا موږ د خپل کې پی مکه 99 اوس چونکې جنرال زیات شو اوس 115 شو هغه هر پارټي دا ګوري چې مثلا د سل حلقې دی نو دی کې 1995 د ماته ملاو شي باقي چې کوم دی موږ به ایډجسټمنټ وکړو تاسو خو نه کنه جی ګراوند ریالټیز نه ګوري اپوزیشن چې کوم 2018 کې وال خړلې دی 13 کې هم دی وال خړلې 18 کې بیا وال دی شاید امیر صاحب تاسو غواړئ چې 18 الیکشن کې انتخاباتو کې اتحاد پکارو نو کوم د پی ټی آی د پیپلز پارټي او د ان پی پکارو تاسو چې کوم هم خیال جماعتونه خوشته کنه دي کې خو اس دواره نشته لکه د نون لیگ جماعت اسلامي سره کې دي شي یا د نون لیگ جے یو آی سره کې دي شي تک شان د پیپلز پارټي ان پی کې دي شي تاسو ته 2005 لوکل باډیز الیکشن یاد دي تاسو ته یاد نه ارشاد دی زه تاسو ریمایند کوم 2005 لوکل باډیز چې کله کېدل په خبره کوم دلته دا ایم ایم ای ګورنمنټ مو هغې نه باوجود د جماعت اسلامي د ان پی اتحاد و د پیپلز پارټي او د جے یو آی اتحاد و دلته نو لکه سیاست کې خو هیڅ دا اوس سینټ الیکشن تیر شو جماعت اسلامي بیل دی اپوزیشن کې هم بیل دی هغه خپل طریق هم د ګورنمنټ خلاف بیل چلی لګیا جماعت اسلامي اپوزیشن سره نو راغلی اتحاد نو شوی او معذرت سره د پی ټي آی خپل وټونه پوره وه پی ټي آی خپل وټونه پوره وه څه د اپوزیشن نه سلیپ شوی دی ګورنمنټ ته تللی دی خو ګورنمنټ اړخ ته هم لږ سپورټ راغلی دی اپوزیشن ته لکه دا کیږي ګوره خبره داسې ده زما خپل خیال دا دی چې بجای دی
چې اپوزیشن دا وایي چې دا داسې او دا داسې ګورنمنت داسې او اسټابلیشمنت هر چا سره ولاړو چې ماضي ته موږ لاړ شو نو اسټابلیشمنت هر چا سره ولاړو بیا موږ دا خبره کوو چې دا 93 کې نواز شریف صاحب ول استعفا ورکړی غلام اسحاق خان ول استعفا ورکړی په دې بیا خبرو کې کنه اسټابلیشمنت دباو نو دا 90 کې څه چل شوی 88 کې څه چل شوی بیبي ته ګورنمنت څنګه ملاو شوی دا ټول خبره خو بیا د ریکارډ حصہ ده کنه 97 کې دا هیوی منډیټ میا صاحب ته څنګه ملاو شوی اوس ټیک دی حالاتو مطابق پالیسیانه بدلیږي را بدلیږي ټیک شو اوس انټي خو زه دا یو خبره ډېر کلیر زما چې سوپرویژن دی دا یو خبره بالکل کلیر کول غواړم چې تر کومې د نون لیگ قیادت چې دا مریم بیبي لاس کې دی نون لیگ به متک شان دی والخوري دا چې قیادت شهباز شریف لاس رالو بیا به تاسو بدلون به وګورئ صحیح ده عادل شاه صاحب عمران خان صاحب د ریفرنډم خبره کوي چې دوه ریفرنډمز به کېږي یو خو دا چې د هغې نه به تپوس وکړی شي چې هغې د پاکستان سره دا کېږي او که هغه هلته دا کېږي که فرض که بیا د پاکستان سره هغې پاتې کېدل غواړي نو آیا موږ صوبه خپله جوړه کړو که هغه همدا شانې یو سټیټ حیثیت ولرکړو کوم د په دې اړه باندې د پیپلز پارټۍ څه سټینډ دی د هغه ته په کوم نظر ګوري ریفرنډم چونکې حواله سره کوم خبره تاسو کوي نو دا د کشمیریانو بنیادی حق د چکر نه پارټیشن وشو 1949 کې په اقوام متحده کې د مقبوضه کشمیر د آزاد جموں کشمیر ریزولوشنز پراته دي او هغه ریزولوشنز موږ د څه فالو کوو چې څنګه داغي ډیماند دي چونکې دا هغه د لوکل خلک دي هغه ک پاکستان سره زی او ک خپل ذاتی آزادانه ریاست جوړول غواړي نو دا بالکل هغه سره حق داغي محفوظ دي بل ریفرنډم کا عمران خان کو نو د ریفرنډم به دا حالي څنګه چوز دا پرون الیکشن وشو داندلی زدا ریفرنډم به نو دا د عمران خان په قیادت کې یا د موجوده سیټینګ ګورنمنت په قیادت کې نه دی پکار دا باقاعده د یو ان او په هغه کې پکار دی چې بالکل لکه انټرنیشنل میډیا انټرنیشنل چې کوم کابرین دی هغه دا پورا خطرې کې سره مینیج کی صحیح شفیق صاحب دا د ریفرنډم خبره عمران خان صاحب چې کوي کشمیری ولس هم دغه غواړي او دغه ممکنه ده چې دا تاسو کوم یو خو اعلانات وي او خبري وي ډېر ښه اعلانات وي چې د خلکو لپاره سړی وکړي خو بیا چې کوم د ریفرنډم خبره ده نو آیا د کشمیری ولس دغه غواړي ګوره جی ریفرنډم خو چې آیا دوی انډیا سره پاتې کېدل غواړي یا هغوی سره شاملېدل غواړي دا خو د هغوی رایټس دی او ترو ریزولوشن چې څنګه موږ ملګري خبره وکړه او بیا عمران خان چې کومه خبره وکړي هغه خو لازمي عملي کېږي لکه هغوی خو داسې خبره نه کوي چې هغه بیا وروستو هغې باندې ورکینګ نه وي شوی او هسې په جلسه کې یو دعوه وکړي لکه دوی ګوره لکه څنګه چې خبره وکړه چې داندلي به ریفرنډم کې هم کېږي او داندلي مخکې هم شوې ده دوی چې کوم الیکشن هم بایللی دی هغه دوی نه دی منلی چې یاره دا لکه فیر الیکشن شوی دی دوی د خپل 2008 الیکشن فیر ګوره جی 2008 الیکشن او 2008 والا فیر که نه جی بل ارشاد صاحب لکه د دوی ایسټس دي لکه چې دوی خپل ایسټس نه انکاري شول چې دا زما نه دي لکه تر څو پورې چې دوی خپل ایسټس نه مني نو هغه به څنګه بیا هغه الیکشن ومني چې هغوی کې دوی هغه خپل سیټ چې دی په هغې کې شکستو ته میلاوي صحیح نو دوی څنګه چې موږ د بل ملګري خبره وکړه چې دوی که اتفاق وکړي او اتحاد وکړي د پی ټي آی مخه به ونیسي دا ناممکنه ده جی دا ممکنه خبره نه ده ځکه دوی اتحاد وکړو د دوی یو بل لکه دوی ډیر سخت اپوننټ وو د دوی ایډیالوژي نظریه چې دا د یو بل بالکل نه دوی یو بل ته نږدې کېدی نشي خو د پی ټي آی د پاره دوی ټولو اتحاد وکړو او پی ډي ایم یې جوړ کړو پی ډي ایم څومره زر سبوتاج شو هغه وجه څه وه لکه د دومره اتحاد باوجود دوی یو جلسه کامیابه ونه کړه نو دوی به په د دومره اتحاد باندې بیا یو الیکشن څنګه ګټي هغه چې کوم دی اتحاد او بهرحال خو دوی ته بهر شوي دي خو هغه دغه روان دی بهرحال حکومت خلاف کوم ګور هغه چې کوم دوی لکه کوم ګولز یې یو لکه دوی ګور دوی ک گیم یا کم کار کوي خپل مفاد ته ګوري او خپل ایسټ سوې نارو او دغه شینو باندې ورکینګ روان دی هغه خو فائدہ وا شفیق صاحب کوم دغه تو ګورو پنجاب اسمبلی ته موږ ګورو سېنات انتخاباتو کې 15 نشستونه چې کوم
قومونو دغه ته ملاو شو دغه شانې مسلم لیگ نون ته ملاو شو دغه شانې په سند کې هم پیپلز پارټۍ ته خپله ښه ټیک ټاک حصه ملاو شوه ګوره جی په سینټ الیکشن کې چې پیپل پارټي کله پوه شوه چې په دې کې زما سیټونه دي او د نو هغوی بالکل د نورو پارټو سره اتحاد ختم کړو هغې کې دغه نه شو صحیح لکه دومره خو به لږ ډېر دوی ته هغه چې کوم دوی 10 کاله نه حکومت کې پاتې شوي دي باریانې اغستې دي او چې کوم خلک هغه خلک چې د هغوی دلته کې کم ایسیډز دي د هغوی د حفاظت دپاره د خپل مستقبل د محفوظ کېدو د انارو دپاره دوی خو به کوششونه کوي خو لکه دا ممکنه نه ده چې پی ټی آی دا ټولو پالیسۍ ګوره هر یو په نمبر حکومت کړی ایم ایم اے په کې پی کې حکومت کړی دی صحیح خو ایم ایم اے چې مونږ چې دا ټول مذهبي ګوندونه و دوی د مذهب او د اسلام او دغه کم خدمت په ټیک دی چونکې د هغې نماینده موږ سره نشته نو بهرحال په دې باندې بیا چې ته به بله موقع خبرو ګرانو کتونکو خبرې اترې به زموږ روان یو پروګرام کې اخلو ورشه هندما موږ سره اوسئ د مینا پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ستار کړی و شاهد حمید صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب په خپل تقریر کې د ریفرنډم خبره وکړه تېر وختونو کې هم دغسې ریفرنډم شوي دي خو دغه چې کوم د آزاد کشمیر په حوالې سره کوم ریفرنډم بیا چې هغې وایي چې دوه به کېږي په دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ ګوره جي زه د خان صاحب دا خبره ډېر سیریس اخلم او ډېر په لکه غور سره په دې ګورم جوړ نظر سره ګورم جی ما څنګه چې مونږ دا خبره کول چې د کشمیر چې کوم دی کشمیر ډسپیوټ چې کوم دی دا ختمولو دپاره تاسو ته به یادي چې کوم فارمر پریزیډنټ د یو ایس او ټرمپ د هغې دور کې دغه خبره شوې چې دا ډیویژن وکړي چې کم انډیا سره دی هغه د انډیا واخلي کم چاینا سره دی هغه د چاینا واخلي او کم پاکستان سره پاکستان واخلي چې ختم شي هغې نه پس دا چې کم اکوپایډ کشمیر دی انډیا سره چې کم دی په هغې هغه 370 هغه بل چې کم آرټیکل دی 36 دی کم دی 35 هغه وډرا شو ختم شو هغه مطلب هلته هغه ځان سره شامل کړو دا چې کم خان صاحب دا خبره وکړو یقینا چې ریفرنډم کېږي هغه انټرنیشنل چې کوم مبصرین دی هغه هم به هر څه به خو ډیفینټلی د هغې یو خپل طریقه کار دی خو ما ته دا ښکاري چې دا ریفرنډم خبر اسې نه دی شوی دا ریفرنډم به کېږي دا کشمیري کم دیزې خلک دی دا د دې میجارټي به دې حق کې به چې موږ پاکستان سره یو پاکستان سره شاملېږو او دا ستاسو پنځم صوبه به ډیکلیئر کېږي دا خبر اسې نه دی شوی د دې په شا پوره یو فلسفي ما ته ښکاري یو دویم خبره تاسو هغه ټایم ما نه هېر شوي تاسو دغه هایډل هغې حوالې سره خبره کړې جی هایډل مسله دا دی چې هایډل کومه منصوبه چې شروع کېږي په هغې 4-5 کاله لګي هغه لانګ ټرم پروجیکټ دي او چې کوم هغه د دلته یقینا غټې پروجیکټ شته لکه بالاکوټ هایډل پاور چې کوم دی هغه 450 دی غالبا دا سوکي کناري چې کوم دی ابټاباد والا هغه 860 دی آی تھنک شو 860 یا 861 نو غټ پروجیکټ شته او په هغې هغه هم دی دویم خبره تاسو چې کوم کړو هغه ټایم د پیسو د هغې خبره وکړو آرټیکل 161 دا وایي چې تاسو چې کم ستاسو هغه دی چې کوم پروډکشن دی د هغې باندې ستاسو دواړو حق دی د فیډرل او هغه دواړو حق دی ټیک شو 50-50 ورته ورکړی دی خو خبره دا دی چې ستاسو ټول سیټ اپ چې کوم دی هغه فیډرل ګورنمنټ سره دی دلته کې پی خپل کمپني هغه منظوري ورکړو کابینټ اپروول ورکړی دی خو دا سیستم جوړول ډېر ګران کار دی ستاسو یو تاسو سره کم هغه دی د صوابې والا پهور نه ستاسو کم 18 یا 17 میگا واټ چې کم تاسو ته ملاویږي هغه تاسو خپل انډسټریز ته ورکړئ خو په ویلینګ چارجز باندې ورکړئ هغه هم تاسو اپډیټ ته پیمنټ کوئ چې ویلینګ چارجز پیمنټ هغه اخلي بیا تاسو هلته انډسټریز ته هلته ورکړئ نو لہٰذا د دومره آسان کار نه دی د بجلی پرابلم دا دی دا کله چې پرویز خټک صاحب دلته چیف منسټر او نواز شریف صاحب چې کوم دی هغه سنټر کې پرایم منسټر هغه ټایم دلته تاسو ته به یادي شفیق صاحب ته به یادي دلته یو پروټیسټ شوی و دا لوډ شیډینګ خلاف هغې خلاف پرویز خټک صاحب په خپل د اسمبلی نه تر واپډا هاوس پورې هغه پروټیسټ لیډ کړی و جی جی هغه ټایم ورته پیسکو والا خواجه آصف مکه ماښام دلته پېښور ته بیا راغلی فیډرل منسټر هغه ټایم پیسکو چیف ورته وویلو چې 25 ارب روپۍ موږ ته پکار چې دا کې پی کې موږ سیسټم اپګریډ کړو زه تاسو ته 2013 خبره کوم this is 2021 means هغه 25 ارب چې کم دی اوس 75 ارب ته به رسېدلی لہذا دومره یو تاسو ته
هیوج اماونٹ بکار دی چې تاسو خپل سیستم اپګریډ کړئ تاسو سیستم کې هغه کیپاسټي نشي چې لوډ اوچت کی ټیک دی ټیک دی شفیق صاحب کومه وګورو تلخیانی په سیاست کې ما مخکې خبره وکړه چې را دیول پکار دی اپوزیشن جماعتونو چې هغه د حکومت یو ښه کار انداغي اپریشیټ کړي او دغه ستاینه وکړي خو بل طرف ته کوم وګورو نو په دا کې کوم تلخیانی دی انتخابي مهم کې اوس موږ کتل نو خبره پکې کور ته بچو ته ورسېدل لږ تاسو نه غنئ چې دغه کې لږ د حکومت لږ دغه سینه غټول پکار دی او دغه یو ټرند چې کوم شروع شوی دی بیا دغه بلیم هم تاسو لګي دا ټرند هم پی ټی آی ولا سٹارټ کړي نو دا ټرند تاسو په خیال سره را روان وخت کې به زموږ لپاره ډیر خطرناک نه دا کمول نه دی پکار بالکل جی لکه څنګه چې تاسو ویل چې یاره سیاست چې دی دا ذاتی او جنگ جګړو ته راوړل چې دی دا ښه کار نه دی خو لکه اوس هم که تاسو ووینئ په کشمیر کې پی ټی آی ټارګټ شوی دی لکه هغوی بل چاته نقصان نه دی رسولی هم دوی ته نقصان رسېدلی دی عمران خان صاحب په خپل سپیچ کې د پولو ذکر وکړو بیا مریم نواز چې کوم و نو د هغې د عمران خان د بچو ذکر وکړو هلته د عمران خان کور والا چې کوم و پخوانی هغې ټویټ وکړو دلته پسې دغه چې کوم شروع هم د عمران خان صاحب نه شو د دې چې دی اول شروعات دغو پارټو کړي دي چې کله نه ذاتي حملې دوی کړي دي خو لکه موږ د دې په حق کې نه یو او اکثر دوی سره چې بله دغه نه وي نو دوی په ذاتیات باندې راشي او دا ختمول پکار دي بل لکه چې کومه خبره تاسو وکړه چې یاره په بجلی به زه بیا لږ راشم چې مختصر چې یاره لکه دوی ویل چې هغې ته 2500 روپۍ په هغه وخت کې د پرویز خټک صاحب په حکومت کې پیسکو چیپ ډیمانډ کړې وي هغه آلریډي اوس ډیسیژن شوی دی 20 بلین روپۍ د پیسکو د سیسټم اپګریډ کېدو دپاره په هغې خبره شوې ده په هغې باندې کنسنسس شوي دي هغه باندې کار شروع کېږي نن د موږ د سټینډینګ کمیټې انرژي سټینډینګ کمیټې میټینګ و په هغې کې دا شیونه موږ ټول په هغې باندې ټیک ټاک بحث کړی دی او هغې باندې بیا موږ د انرژي ډپارټمنټ نه پریزنټیشن او بریفنګز غوښتي دي چې په دې باندې موږ بریف کوي نو لکه حکومت انپوټ به صحیح لکه انپوټ به دا وی چې څنګه تاسو خبره وکړه چې یاره یو خو د موږ صوبه چې دا اوس په خپل هم ډېر زیات جنریشن کوي لکه څنګه چې د خبره وکړه چې یاره پیور 18 میگا واټ تی دا پړومبي ځل دی ګورنمنټ وکړل چې د موږ بجلی انډسټري ته ډایرکټ په 700 روپۍ یونټ باندې ورکړه دغه انډسټري به دا بجلی اغستا د نیشنل ګریډ نه په 18 روپۍ یونټ باندې ویلینګ چارجز خو به ځکه ورکوي و اپډیټ ته چې لکه ته په مانسیرا کې بجلی جوړه کې هغه ته په انډسټریل کلیر دی تاسو پوینټ آوټ ټایم بالکل چونګی شاټ دی عادل شاه صاحب تلخی چې کم نن هغه په هر انتخاباتو کې په نظر راځي کشمیر کې موږ ته تلخی په نظر رااله دا سلسله به سو پورې جاری وي او دا په کومه طریقه باندې د تلخیانی ختمي ارشاد صاحب چې چا سٹارټ کړو دغه به ختمي څنګه چې شفیق بھائی وی چې دا خو مینه درد یې اپوزیشن دا ټرند روک دی بلکې دا ټرند اپوزیشن نه دی میډیا تم پته دا ټول پاکستان ته پته چې دا کنزل ګالم ګلو چودا ذاتی اټیکونه دا د پی ټی آی لیډرشپ نو اخله لاندې ورکړه پورې شفیق صاحب بل دا چې بل ارشاد صاحب بل باندې کله نه دا الیګیشن شروع کړي پی ایم ایل ان چې دی د پیپل پارټي ټایم ختم دی ته لګ ټایم زه تاسو یو منټ اخلم بل دا چې کشمیر تاسو ذکر کوئ نو کشمیر چونکې ډېر اهم ایشو دا کشمیر چې کم دینو کله نه پرایم منسټر عمران خان راغ کشمیر لاړه نو موږ دا وایو چې سودا دیو کا دا ډېر غټ نقصان سیاسي دی کړی دی د انشاء الله 2023 الیکشن کې پته ولګي شاهد امیر صاحب اخیری تاسو کمنټس به واړم په دې چې کوم تلخیانی دی په سیاست کې په تیر وختونو کې دومره بنوي وی به او دومره بنوي وس ډېر زیات انتهایی کورونو ته دنه خبر ورسره او په هغې باندې الزام په پی ټی آی باندې لګي چې دیو ابتدا دوی کړی تاسو څه به وایو د دې اخیری دغه تلخیانی و دا 90s ولا چې کم تاسو هغه ډیکیډ وګورئ دا نونډیګ او پیپلز پارټي ترمنځ چې کومې خبرې کېدل هغه یقینا د بی بی خلاف چې کومې خبرې وشوې کم نواز شریف خلاف وکېدل کم مشر میاں صاحب خلاف وکېدل هغه یقینا موږ ته اوس هم یاد دی صحیح اوس هم هغه پوزیشن دی خو اوس هغه چونکې علاقان پکې راغلی دی نوې جنریشن پکې راغلی دی مکه خبره چې موږ اورو د علاقانو په خوله نو هغه موږ ته لږ سټرینج ښکاري خو دا چې کوم تلخیانې دا کمیږي بیا نه دا به سیوا کېږي ځکه چې 2 کاله پس بیا الیکشن دی دا به سیوا کېږي صحیح ډېره مننه شاهد امیر صاحب سید عادل شاه صاحب شفیق افریدي صاحب ګرانو کتونکو همدا زموږ د نن ورځې پروګرام اجازه وړو الله پامان